السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د تپوس کړی دی چې اکثر په کورونو کې زنانه یا مسافر ملګری هغه په جنماز باندې کپړې استری کوي، نو دغه په جنماز باندې کپړې استری کول د جایز دی او کنه دی؟ جواب دا دی چې په جنماز باندې کپړې استری کول اکثر دا په کورونو کې زنانم کوي، دغه شند کې مسافرونو هم دا کپړې په دی باندې استری کوي. نو دا کپړې استری کول دا شرعاً بالکل جایز دي، څه ممانعت پکې نشته لري، څه ګناه پکې نشته، شرعاً د دې نه منع نه شوي. خو لیکن د ادب تقاضا دا ده که بل شی موجودي، بل څه کپړه موجوده وي، نو بیا په جانماز باندې استری کول دا بهتر نه دي. یعنی په جانماز باندې کپړې نه استری کول بیا بهتر دي. خو ګوره بیا هم پکې ګناه نشته، اگر چې بل څه شی موجود دی، بله کپړه موجوده ده، بیا هم پې څوک استری کوي نو ګناهګارېږي نه، بالکل جایز دي. یا ځینې خلک وایي چې په جانماز باندې ملایک یو چې څوک پې کپړې استری کوي نو هغې سره دغه ملایک سوځي، نو دا خبره هم غلطه ده، بې ثبوته ده، د هېڅ ثبوت نشته دی. او خو البته خبره دا ده چې الدین کله ادب، زموږ د دین اسلام ټول ادب دی. نو که یو انسان د ادب په بنیاد باندې په دې کپړې نه استری کوي نو ټیک دا ثواب ورته میلاویږي. خو لیکن که څوک یې پې استری کوي اگر چې د دې نه علاوه بله کپړه موجوده ده، بل شی شته دی، خو دی پې بیا هم کپړې استری کوي نو بالکل وله جایز دي.